د بونیر په ګیټوی امبیله بازار کې په کاروان موټرز بارګین کې د ګاډو د میلې تابع شوي. په هر جمعه تابع شوي دې میلې ته د بونیر او خوشا ضلعو مردان صوابه سوات شنګله تورغر او دل کوستان نه د ګاډو ډیلران راځي او ګاډي اخلي او خرڅوي. میلې ته راغلي د ګاډو کاروباریان وایي چې په دې میله کې د خپلې خوښې ګاډي میلاویږي. وایي چې اول به موږ د جمعې په ورځ سوات ته ګاډو پسې تلو. وایي چې ټوله ورځ به مو هم خرابه شوه او د پیسو تاوان به هم وشو. کاروباریان وایي چې دا میله موږ ته نږدې ده او بالکل په مین روډ او مین ځای باندې ده چې هر ضلعې ته نږدې پرېوځي. کاروباریان وایي چې د بارګین مالکان اخلاقي او اعتباریان دي، ځکه ورته موږ ګاډي راولو او کاروبار پکې کوو. د میلې مالک کامران خان وایي چې زموږ د بونیر ټول خلک به ګاډو پسې سوات ته تلل. بیا موږ ملګرو سلا وکړه او دا میله مو دلته سټارټ کړه. وایي چې نن د میلې لومبۍ ورځ ده، خو شکر دی زموږ د توقع نه ورته ډېر ګاډي راغلي او بیې پکې روانې دي. هغې وایي چې اعتماد د کاروان موټر بارګین دویم نوم دی او موږ هر کار په اعتماد سره کوو چې چاته څه هم شکایت وي موږ یې ازاله کوو. کامران خان وایي چې میله به په هر جمعه شروع وي او چې څوک هم ګاډي اخلي او خرڅوي دلته دې راځي. امبیلې په بازار کې د امبیلې په چوک کې دا کاروان موټر بارګین چې دی نو دا بارګین خو د ډېر مخکې نه و، د تقریبا د 2-3 کالو نه مخکې نه زوړ بارګین و چلیدو. نو هغې ملګرو یو خبره وکړه چې دلته مونږ یو میله کولاو، جمعه بازار کولاو. نو نن هغې دا جمعه بازار چې نن باقاعده د دې افتتاح وشوه، هغه نن دې ملګرو په مشوره باندې کولاو کو. په دې کې مونږ پکې په خپله باندې بیه مایه وکړه، ګاډی پکې واغستو، ګاډی خرڅ کو. نوره څنګه چې تا ته پته ده د بونیر خلکو دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې یاره په دې ځای کې د کاروان موټر بارګین کې دا میله کولاو شوه. څنګه چې تا ته پته ده د دې نه مخکې خلک نن په خوازاخیله کې میله ده، خلک په خوازاخیله ته په ګینټو مزل به یې کو او یا به بیه وشوه یا ونه شوه 4,000 5,000 10,000 روپۍ به د هغې خرچه هم کېده. نو بیا د مندڼ د خلکو لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې د نګرۍ د سر نه یا د هغه ځای نه د خوتوخیلو د توتالۍ د هغه سر نه به سړی را روان شو مینګور یې سوات ته به تو نو ټایم به هم ضایع کېدو او یا به ګاډی واغستو یا وانغستو. نن تا ته الحمدلله پته ده چې دا نن لومبۍ ورځ ده، د هر څه تا په خپله باندې ولیدو. د ټول بونیر د ټول ملکنډ ډویژن خلک دلته نن د سوات خلک راغلی دی، د دیر خلک پکې راغلی دی، د صوابۍ د یو ځای د بل ځای. په دې کې NCP ګاډي هم دي، په دې کې نمبري ګاډي هم دي، په دې کې ټول ګاډي چې دي. نو دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، خصوصا نن چا چې دا پروګرام کړی دی، چا چې دا دغه کړی دی، موږ د هغې شکریه. دا نن باقاعده د جمعې ورځ ده او د امبیلې په مقام د کاروان موټر بارګین کې موږ ولاړ یو او دلته کې دا جمعه بازار چې ورته خلک میله وایي نو دا د امبیلې مقام دی او دا د بونیر ګیټوی ده امبیله او باقاعده د هغې آغاز وشو د نننۍ د جمعې د ورځ نه او په دې کې د ټول بونیر نه دا ملګري تاسو ګورئ چې راغلي دي، د امازو نه د ټولې چملې نه ملګري راغلي، د خودوخیل نه. نو دا د امبیلې د مقام به ځکه کامیابي چې دلته کې دا دې طرف ته هم ته نږدې ده، بر بونیر ته هم نږدې ده او خلک په سوات ته ګاډو لتو د جمعې پر ورځ میلې ته. نو د هغې نه خلک خلاص شو او دلته دې انشاءالله چې دا به ډېره کامیابه میلې موږ پکې په خپله کاروبار کوو، زه پکې ګاډي اخلم خرڅوم او ښه په مناسب ریټ باندې، ښه په جایز ریټ او ښه ښکلي ګاډي او ښه پایدار ګاډي دلته راځي او ښه په جایز ریټونو باندې. ما پکې د اوس یو 2 ګاډي پکې موږ واغسته په خپله ځان لکه نه دا زما ماما دی د کوریا نه دی راغلی دی، دی د کوریا نه راغلی دی، له موږ یو ګاډی به یې کړی دی. نو انشاءالله چې دا به ډېره کامیابه چې مونږ د کاروان موټر بارګین کې میله کولاو کړله د جمعې په ورځ باندې د ملګرو سره خو مشورې وکړه دی او ملګرو ټول یو چې کولاو که چا به خوازاخیلي ته ته څوک یو ځای ته اوس مونږ سره نمبري ګاډي مې کسټم چورو مې هر قسمه ګاډي مونږ سره میلاویږي، ډاکسن یې میلاویږي، هر قسمه ګاډي مونږ سره میلاویږي. ښه توله کار دی چې کوي مدار سره چې کوي دیګرې بیې کوي درز غوبل دی خلک چې کوي مطلب لرې به ته چې کوي 6,000 روپۍ خرڅې به کړي. د هغې باوجود موږ ته چې کوي دا ځای نږدې شو 200-500 روپۍ موږ د بونیر د هغه چکرځونه راتلی شو، دلته خپله سودا کولی هم شو، اخیستې هم شو، خرڅولی هم شو. دا خو د امبیلې د مولا دي او زموږ په شریکه باندې دا میله کولاو کړه او الله پاک دې دا چې زموږ پکې ډېر خیر خدای پاک دې وچلي، عامو خلکو پکې خیر وي. دې سره به انشاءالله زموږ دا ځای هم لږ ترقي وکړي او ښه به وي. زما شاهد علي خان نوم دی، د مولاګي دی کامران دی، د کاروان موټر بارګین کې میله کولاو کړې ده او انشاءالله زموږ دا اتفاق دی چې په شریکه به ورسره دا میله چلو. زما نوم کامران دی او د کاروان موټر بارګین
ایز ا ډایریکټر کو وایه کو ایز ا منیجر دا زه ډیل کوم. د کاروبار په هکله باندې مونږ د بونیر خاص کر د بونیر د کم کاروباریان چې دي د دې لپاره دلته یو پلیټ فارم نه و، د هغې لپاره مونږ د دې میلې انعقاد کړی دی او پلیټ فارم خو له کاروان موټر بارګین ورکړی دی. نو د ټولو نه مخکې خو زه د بونیر د ګوټ نه راغلي دا کاروباریان چې کوم دي او دې سره بلکې د غونډ ملکنډ ډویژن خلک راغلی دی، دې کې دیر دی، سوات دی، دغه دی. زمونږ د توقع نه هغه بار خبره ده، دا زمونږ افتتاح ده او په دې کې دی زمونږ د توقع نه بار نه زه د دې ټولو شکریا ادا کوم چې دی دوره په ګڼ تعداد باندې ګاډي راوستو. دلته دا دی زمونږ دا هغه لومبی وخت دی چې په دې ټایم کې مونږ هغه شروعات کړي دي. ماشاءالله ښه په شفاف طریقې سره کار روان دی. زمونږ سره په دې کې ملګري دي 10-12 کسان مونږ د دې لپاره کمیټي جوړه کړې ده او ښه په شفاف طریقې سره مونږ دا کار روان کړی دی. نو د ټولو نه مخکې زه د دې خلکو شکریا ادا کوم. بیا دې ته زه دا میسیج ورکوم چې وروره تاسو دلته چې کومه سودا کوئ دا ډیره زیاته ګڼه ده او د گاډو کار دی، نو چې تاسو کومه سودا کوئ نو په هغې کې زموږ د دې کمیټۍ ممبر خامخا انوالو کوئ. ځان له دغه مه کوئ ځکه چې د گاډو کارونه دي په دې کې هر څه راځي. نو چې زمونږ ممبر سره دی دغه بیې دې ځان لکي، خو چې کله بیه تیاریږي نو بیا زمونږ خواله راځئ چې مونږ ښه په دغه طریقې سره لیکل کو او ستاسو کاروبار صفایي. انشاءالله چې زمونږ اراده چې کومه ده په دې کې تاسو ته ما د مخکې خبره وکړه چې دې کې زمونږ سره په کمیټۍ کې ډېر ملګري دي، د هغې نومونه زه اوس په دې ساعت کې نشم اخیستی، خو زمونږ اراده چې دا مکمل عمر له اراده ده او انشاءالله چې په دې لومبۍ ورځ کم زمونږ دا میله کامیابه شوه نو انشاءالله چې دا به عمر لی کښې. په دې کې مونږ خو زیات تر ملکنډ ډویژن دی نو زمونږ زیات کار چې دی نو دا د NCP، خو په دې کې زمونږ سره د نمبرو ګاډو هم چې دی نو بلکل دغه شته نمبري ګاډي پکې نه دي.